اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یا الله د جمعې مبارک ورځ چې په ختمېدو ده، ډېر مبارک وخت دی. یا الله د دې خانه کعبې د خاطره زمونږ د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ د ټول مسلمانانو ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ نه راضي شي. یا الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي. یا الله د دې خانه کعبې د خاطره د تمام امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. یا الله د دې مبارک کور د خاطره او د دې خانه کعبې د خاطره خدای په مسلمانانو باندې څومره ظلمونه د کفارو د طرف نه شروع دي، یا الله مسلمانانو ته نجات ورکړي. یا الله څومره د مسلمانانو په ملکونو کې چې دا کم نجس قدمونه پراته دي، خدای دا نجس قدمونه په خپل فضل او کرم سره ختم کړي. یا الله ته ډېر لوی کریم او رحیم ذات زمونږ د تمام امت مسلمه اتفاق او اتحاد نصیب کړي. یا الله موږ ټول مسلمانان د بې اتفاقۍ زندګۍ نه وساتي. یا الله د نبی علیه السلام په ټول امت باندې رحم وکړي. یا الله موجودو مسلمانانو ته ټولو ته هدایت د نیکۍ وکړي. یا الله درغلي مسلمانان د ټولو مغفرت او بخښنه وکړي. یا الله څومره مسلمانان چې په مخ د ځمکه بیماران دي، خدای د دې خانه کعبې د خاطره د دې مبارک کور د خاطره خدای ټولو ته صحت کامله عاجله د نیک اعمالو دپاره ورکړي. یا الله د تمام امت مسلمه د پریشانۍ په خپل فضل او کرم سره ختم کړي. یا الله د تمام امت مسلمه باندې رزق حلال بارانونه ووري. یا الله د دې مبارک ځای د برکته د خانه کعبې د برکته خدای د ټولو مسلمانانو حاجتونه د خپله دره پوره کړي. یا الله موږ مسلمانان په مخ د ځمکه چاته لاس نیولو محتاجه مه کړي. یا الله د ټولو مسلمانانو د حاجتونه د خپله دره پوره کړي. یا الله مبارک ورځ چې ختمه شوه، مبارک ورځ په ختمېدو د خدایه په دې مبارک ورځ کې چې څومره مسلمانانو د قرآن عظیم تلاوت کړی وي، چا ذکر اذکار کړی وي، چا چې کوم دې طوافونه د بیت الله شریف نه کړی وي، چا د هغې نه علاوه څومره ذکر اذکار کړي، څومره عبادت یې کړی، خدای هغه عبادت یې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله د دې خانه کعبې د خاطره دغه عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. په مخ د ځمکه چې څومره مسلمانانو د جمعې مبارک ورځ د څومره مسلمانانو خیرات کړي وي، صدقات یې کړي وي، ستا په نوم باندې ورکړه کړي وي، یا الله د ټولو مسلمانانو هغه اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله د ټول امت مسلمه باندې رحم وکړي. یا الله خصوصا بالخصوص زمونږ په پاکستان باندې رحم وکړي. یا الله زمونږ په پاکستان کې صحیح حکمرانان په موږ باندې مشران راولي. یا الله خلک زمونږ په ملک کې مشران راولي چې کوم د اسلام جنډه اوچتونکي دي. یا الله کوم خلک چې د اسلام جنډه اوچتونکي وي، خدای داسې خلک زمونږ په ملک باندې مشران راولي. یا الله زمونږ په دې پاکستان ملک کې خدای شرعي قانون د دې خانه کعبې د خاطر راولي. یا الله د نبی علیه السلام مبارک قانون خدای زمونږ په ملک راولي. یا الله د تمام امت مسلمه د مسلمانانو په ملک شرعي قانون نافذ کړي، د نبی علیه السلام مبارک قانون نافذ کړي. یا الله په مخ د ځمکه چې څومره مسلمانان جمع دي، خدای د دې خانه کعبې زیارت یې سره زمونږ بار نصیب کړي. یا الله سره زمونږ بار د خانه کعبې زیارت نصیب کړي. حج د بیت الله شریف زیارت زمونږ نصیب کړي. بار په ژوند کې د حج د بیت الله شریف زیارت نصیب کړي. یا الله د دې خانه کعبې د خاطره د تمام امت مسلمه چې کوم راغلي دی او که نه دي راغلي، خدای د مرګ نه مخکې د ټول امت مسلمه خدای د خانه کعبې د راتګ نصیب کړي. په دې ځای کې خدای سره زمونږ ورته د عبادت وس توفیق ور نصیب کړي. یا الله په حرمینو شریفینو کې موږ ټولو مسلمانانو ته عبادت یو موقع راکړي، او یا الله هغه عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. په دې خانه کعبه کې چې خدای دا څومره مسلمانان موجود دي، خدای د دې ټولو د عبادتونه په خپل دربار کې قبول
قبول او منظور کړي د دوی دا دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي خصوص بالخصوص زموږ د پاکستان دپاره څومره دعاګانې په دې حرم شریف کې غوښتل کېږي او غوښتل شوي دي خدای هغه دعاګانې ټولې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي یا الله زموږ د ټولو مسلمانانو اتفاق او اتحاد ډکه زندگی نصیب کړي یا الله زموږ په ټول امت مسلمه مسلمانانو باندې رحم وکړي یا الله زموږ په کورونو په خاندانونو په کلي وطن او په علاقو کې خدای د اتفاق ډکه زندگی نصیب کړي یا الله په مخ د ځمکه زموږ په پاکستان ملک چې خدای چا ودونه نه وي کړي په خیر عافیت ورته ښکلې بیبیانې ورکړي چاته دې ورکړي د خدایه نیکمله اولاد ورته ورکړي یا الله ته ډېر لوی کریم او رحیم ذات خدای د دغې اولاد خوشحالۍ ورته په دنیا او په آخرت دواړه اښودلې یا الله چاته د اولاد نارینه ورکړي زنانه ورته ورکړي چاته د زنانه ورکړي د نارینه ارمان کوي خدای نارینه اولاد ورته ورکړي خدای په در کې د هیڅ کمی نشته خدای حاجتونه د ټول امت مسلمه د خپله دره پوره کړي چاته د خدای اولاد ورکړی دی خدای په دنیا کې ورته د سترګو یخوالی او په آخرت کې د نجات ذریعه وګرځئ یا الله تمام امت مسلمه چې چاته د اولاد ورکړی دی خدای خپل اولاد ورته په خپل ژوند باندې کامیاب او کامران وښودلی کړي څومره مسلمانانو چې موږ ته د دعاګانو ویلي دي او که نه دي ویلي یا الله د دې ښکلي کور د خاطره د دې خانه کعبې د خاطره د دې جمعې ورځ د برکته خدای د ټولو حاجتونه د خپله دره پوره کړي یا الله ته پې خپل فضل او کرم وکړي یا الله خصوص بالخصوص موږ درنه خپل سوال کوو خدای د دې ښکلي کور د خاطره د دې خانه کعبې د برکته خدای زموږ حاجتونه پوره کړي خدای زموږ مشکلات ختم کړي یا الله زموږ د ټولو نه راضي شي یا الله مرګ باسم راکړي مړه د شهادت راکړي په آخر وخت کې په ژبه دا که نصیب کړي اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده